مزدور در سره مزدوره وکړه نو ته د دې مزدورې بدله او مزدوره ورکړي دې ته ثواب وایي او اجر بدله او معاوضه. نو خدای وایي که څوک د دنیا بدلې غواړي چې ما ته ډېرې پیسې میلاو شوې ډېر جایداد میلاو شوې او کور او بنگلې او موټرې میلاو شوې نو الله وایي ما سره د دنیا بدلې هم دي او د آخرت بدلې. آخرت کې اجر او ثواب جنت د جنت نعمتونه د الله رضا دام د الله سره دي او دا موټرې او کورونه او تجارت او کاروبار او صدا سو پر کوي هم الله ور کوي. الله وی د دنیا خزانه ما سره دي او د آخرت خزانه ما سره. نو خیال انسان آغی چې هغه د الله تعالی نه په اول قدم کې د آخرت ثواب غواړي او په دویم قدم کې د دنیا ثواب غواړي. دواړه د خدای نه غواړي او اصل مقصود د آخرت بدل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الکریم محمد وآله وصحبه اجمعین. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن يشأ يذهبكم. سابقہ آیت کریمہ کی اللہ تعالیٰ درې ځلې د خپل مالکیت او د خالقیت خبره تکرار کړه. ولله ما في السماوات وما في الأرض. بیا یو فرمایل فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. او دریم ځل یو فرمایل ولله ما في السماوات وما في الأرض. آسمان او زمکه کې چې څومره کائنات او مخلوقات دي اللہ فرمائی دا زما مملوک دی زما مخلوق دی زما عبید او غلامان دی. دے تمام دنیا او دے دنیا دے تمام کائناتو دے مخلوقاتو اصل حقیقی مالک اللہ جل وعلا شانہ دا. دا مونگا و تاسو هم زمونگا بچی زمونگا کورونا زمونگا جیداد او پٹی دا پا حقیقت کے دے اللہ دی. ذکا آسمان او زمکا وما فی ایما آسمان او زمکا کے چس شیدی للہ دا دے اللہ پا ملکیت کی دی. نمونگا دے اللہ مملوکی زمونگا پا جیب کے چی سمرا سرمایہ دا آگا دے اللہ ملکیت تا. زمونگا پٹے و جیداد دا دے اللہ ملکیت تا. دیو جن اخیاران خلق ہوئی سوک تپوس ورنو کی ویدا کور ویدا اول دے اللہ و بیا دے ما اول دے اللہ او بیا زمانہ اجی سیب دا گاڑے دے تا دا آو دا مال دے خدای دا و بیا زمانہ.
دا ټول د خدای دي خو مونږه چې لګیا یو نو بیا داسې نه یو لګیا مونږ چې لګیا یو نو مونږ وایي اول د ما بیا د خدای دا چې سرونه پې ماتوو دا چې دشمنۍ پې کوو دا چې یو بل پې بې عزته کوو آزاروو د دې معنا دا یي چې دا اول د ما دی حدیث شریف کې راځي وای کله چې یو انسان دا دعوه وکړي چې دا ځمکه زما ده دا پټی د ما وای ځمکه تعجب وکړي او خندا وکړي چې ته وګوره ته زما یې که زه ستا یم دا ځمکه وایي چې ته زما یې او که زه ستا یم انسان لګیا ده دا ځمکه زما ده او حقیقت څنګه ده دا انسان د دې ځمکې ده خو ځمکه د انسان ده د دې ځمکې نه انسان پیدا شوی او د دې ځمکې خېټې ته به بیا ورځي مرګ نه پس نو خو انسان د خاورو او د ځمکې شو حقیقت کې ځمکه د انسان نشي کوي نو دی چې دا دعوه کوي دا د ما ځای ده دا د ما پټی دا د ما وایي ځمکه تعجب وکړي خندا وکړي چې ته دی وګوره دی د ما ده او دعوه کوي چې نه دا ځمکه او پټی زما نو الله تعالی په دې دوه آیتونو کې د خپل اصل ملکیت او د خالقیت دغه مفکوره او دغه فارموله تکرار کړه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض آسمان او ځمکه کې چې څومره کائنات دي دا د الله دي د الله مملوک دي د الله مخلوق دي د الله عبید او غلامان او بیا ورپسې الله فرمایي ان یشأ یذهبکم ایها الناس ان یشأ کدی خدای خوخه او اراده وشي یذهبکم ختم بکی تاسو لرا فنا بکی تاسو لرا ایها الناس او موجود انسانانو ویأتی بآخرین اورات للبو کی اللہ تعالی پس نور انسانانو باندی اللہ زائی پزائدہ سے دمکی مور گئی یہ تخویف ہوئی اللہ تعالی انسانان ہوئی رہی جو گورا کدا خبر منینا او ایمان مخلصانا نقبل وی اللہ فرمائی زداسم کویشم چې دا موجوده ټول انسانان ختم کم او فنای کم ویأتی بآخرین او د دې انسانانو په ځای نور انسانان آباد دا موجوده انسانان فنا کم او د دې په ځای نور انسانان راولم الله وایي زه په دې قدرت لرم ان یشاء کا اراده د الله وشي یذهبکم نو ختم بکی تاسو لرا ایوها الناس او موجود انسانانو ویأتی بآخرین اورات لنبو کی اللہ تعالی پسنور انسانانو باندی وکان اللہ علی ذالک قدیرا او دا اللہ تعالی پا دے کار بانے قدرت لرن کے اللہ وی دی بانے سے قدرت لرم چی موجود انسانان فناکم او د دې په ځای نور انسانان راول دی باندې الله وایي زه قدرت لرم من کان یرید ثواب الدنیا سوچ اراده لري ثواب الدنیا د بدلې د دنیا ګټي او د دنیا مال او دولت ځان ته حاصل او غواړي فعند الله پس پنځ د الله تعالی ثواب الدنیا بدلی دی دنیا دی والآخرت او بدلی دی آخرت دی ثواب معنا بدلا دا مجھے ثواب یادو ثواب یا اجر معنا دا بدلا او معاوضہ مزدور در سره مزدور وکړه نو ته دې مزدوري بدلا او مزدور ورکی
دیتا ثواب وی او اجر بدل او معاوضه. نو خدای وی که څوک د دنیا بدلې غواړي چې ما ته ډېرې پیسې میلاو شوې، ډېر جایداد میلاو شوې او کور او بنگلې او موټرې میلاو شوې، نو الله وی ما سره د دنیا بدلې هم دي او د آخرت بدلې. آخرت کې اجر او ثواب، جنت، د جنت نعمتونه، د الله رضا دا هم د الله سره دي. او دا موټرې او کورونه او تجارت او کاروبار او دا څوک ورکوي؟ هم الله ورکوي. الله وی د دنیا خزانې ما سره دي او د آخرت خزانې ما سره دي. نو خیال انسان آغی چې هغه د الله تعالی نه په اول قدم کې د آخرت ثواب غواړي او په دویم قدم کې د دنیا ثواب غواړي. دواړه د خدای نه وغواړي او اصل مقصود د آخرت بدلي. نو موږ وایو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. خدای دنیا کې حسنه راکړي، ښه کور راکړي، ښه ګاډی راکړي، ښه بزنس او کاروبار راکړي، ښه پټی او جایداد راکړي، ښه بچي راکړي، دا ټول پکې راځي. وفي الآخرة حسنه، په آخرت کې مخبله جنت راکړي او د تا رضا راکړي او اجرونه او ثوابونه راکړي. من کان یرید ثواب الدنیا، څوک چې اراده لري ثواب الدنیا د بدلې د دنیا، فعند الله، پس بنزد الله تعالی ثواب الدنیا بدلې د دنیا هم دی، والآخرت او بدلې د آخرت هم دی. وکان الله سمیعا بصیرا، او د الله تعالی اوریدونکې، سمیعا اوریدونکې، بصیرا لیدونکې. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. دی آیت کریمه کی اللہ تعالی دے فیصلو او دے شہادت او دے گواہی متعلق تذکرہ. کله یو انسان په یو معامله او په یو تنازع کې فیصله کوي او یو انسان پکې شهادت او گواہی کوي، معامله کې دو شیانو ته ضرورت وي، یو فیصله کوونکې او دویم بیان کننده، گواہی کوونکې. نو الله تعالی د دواړو ته څه حکم بیانوي. کم خلق چې فیصلې کوي او کم خلق چې شهادت او گواہی ورکوي، الله تعالی هغه دواړو ته فرمایي چې او فیصله کوونکو، قوامین، فیصله کون او فیصله کوونکو، فیصله کوي خو بالقسط و انصاف سره، ظلم و زیاتی در نوز. او گواہ کوونکو چې تاسو گواہی کوي لله، صرف خدای دې پاره گواہی کوي، جانبداری او طرفداری در نونیسی چې دا یو طرف مخبل، دا میار او دوست دا، یا دا مالدار دا بل غریب دا، دې کې سړی په گواہی کې لږ تغییر او تبدیل وکړي. الله وینا گواہی به خدای دې پاره کوي، گواہی کې به تبدیل نه. اصل کې خبره دا ده چې تنازعات خو د انسانانو په منځ کې راځي، جنجال، جګړه، پریشانی، دشمنی. پښتانه څه وایي؟ وایي چې لوښی وي نو کړنګې وي. تنازعات خو راځي، د دو انسانانو منځ کې جګړه راځي، د دو خاندانونو منځ کې راځي، د دو قومونو منځ کې راځي، د دو ملکونو منځ کې راځي اختلافات. خو د تنازعاتو او د مشاجراتو یعنی د اختلافاتو په سلسله کې دوه شیونه بنیادي دي. چې کله جګړه پیښه شي د دو کسانو منځ کې، د دو قومونو منځ کې، د دو خاندانونو منځ کې، نو هلته دوه شیونه اساس او بنیادي دي. یو حاکم او فیصله کوونکی، قرآن ورنه تعبیر کوي په قوامین،
یا یو دوست سپین راشي په هغه تنازع او په هغه جګړه او په جنجال کې خبرې اترې وکړي، جرګه مرکه وکړي، بحث مباحثه وکړي، خبره د خبرو په لار باندې حل کړي. نو یو هغه خلق دي چې هغه فیصله کوي، ځکه جنجال او جګړه بغیر د فیصلې نه نه حل کړي، فیصله کون به. او دویم شهید او گواه چې دا معامله چا په سترګو لیدلې چې دا پټي سودا وشوه، دې ملګري په هغه حدیث باندې پټی خرڅ کړ په مقابل د دومره روپو کې، هلته دوه کسه موجود دي په دې معامله کې، نو هغه به اوس شهادت او ګواهي کوي. عیني شاهدان ورته وایي چا چې دا معامله په سترګو لیدلي، اوس د دې دوه کسانو منځ کې چې اختلاف راغی، نو دا فیصله کوونکي به ګواهان راوغواړي. وایي یاره ته چې دعوه کوې دا پټی د ما د ګواهان در سره شته؟ هغه به وایي او فلان ولد فلان، فلان ولد فلان، دا ما سره ګواهان دي. نو هغه به راشي ګواهي به وکړي چې او بلکل دا پټی د ده ده، مونږ دا معامله او دا سودا په سترګو لیدلې. نو بهرحال په تنازعاتو او په جګړو په جنجالونو کې دوه شیونه اساس او بنیاد دي، یو فیصله کون او دویم بیان کننده او شهید او گواه. دا دوه کسان چې وي نو فیصلې بیا کېږي. نو یا به فیصله جج کوي قاضي، یا به فیصله مفتی کوي نائب د قاضي، یا به فیصله د قوم سپینګري او مشران کوي، یا به د خاندان مشران کوي. خو څوک خو به یې کوي، هغې ته فیصله کون وایي، حاکم، قرآن ورته قوام وایي. او دویم هغه کسان چې هغې دا معامله په سترګو لیدلي نو ګواهي وکړي. دې دواړو کسانو ته الله تعالی حکم کوي چې او مؤمنانو، تاسو چې فیصله کوئ او که ګواهي کوئ، دا به په انصاف باندې کوئ، انصاف، ظلم به نه کوئ. دویم به دا کوئ چې ګواهي کوئ او که فیصله او حکم کوئ لله، دا به د خدای دپاره کوئ، خدای ته به مخ واړئ. دې ته به نه ګورئ چې د دې دوه کسانو جګړه ده، دی څوک ده او هغه څوک. شاید دا یو د تا خپل وي، بل پردی وي. شاید دا یو د ملګری وي، بل اجنبي او پردی وي. شاید دا یو کروڑپتی مالدار وي او بل غریب او فقیر وي. نو کله د عدل او د انصاف مخې ته رکاوټ دغه شی نه جوړېږي. قرابت او رشته، محبت او دوستی او مالداری، غنا او مالداری، دا کله کله د انصاف مخې ته رکاوټ شي. نو دا فیصله کون بیا فیصله ګډوډه کړي، ځکه دلته یو خپل ده یوې پردی ده، نو معامله د خپل طرف ته ورکش کړي. یا خو پردی ده نو دا پټی راواخلي د خپل طرف ته یې ورکړي، د خپل کس ته یې ورکړي، د خپل ملګري ته یې ورکړي. دا ظلم شو. الله وایي عدل او انصاف وکړي. بس یقینا کم خلق چې فیصلې کوي چې دی انصاف وکړي، انصاف، ظلم او زیاتی ونه کړي، ډېرې مسلې او ډېر مشکلات دا به ډېر په اسانه طریقه باندې حل شي. خو چې دا نه حل کېږي، عدل او انصاف وکړي، طرفداري او جانبداري کوي، کله د خپل طرف ته معامله کش کوي، کله د مالدار طرف ته کش کوي، او کله دوست او یار طرف ته کش کوي، وایي دا مې ملګری ده. الله وایي نه، ته به دې ته نه ګورې چې دا دواړه طرفین څوک دي، ته د الله په نیابت او د خدای قایم مقام او جانشین یې. ځکه اصل حاکم څوک ده؟ فیصله کوونکی الله ده. دا قاضیان او ججان، علما او دا سپینګیري، دا د الله په ګدلۍ باندې جانشین دي. دوی چې فیصله کوي د الله په نیابت یې کوي. نو الله وایي چې فیصله کوي لله، د خدای دپاره، چې فیصله کوي بالقسط، په انصاف سره. او ګواه چې ګواهي کوي د خدای دپاره به یې کوي او په انصاف به یې کوي. معامله د 100,000 روپو ده او د 10,000 روپۍ ګواهي وکړي، یا د 10,000 روپو ګواهي وکړي، پیسې کمې کړي یا زیاتې کړي، دا خو ظلم ده یو طرف سره. نو هغه به د خدای دپاره ګواهي کوي، صحیح چې په سترګو لیدلي. الله ته به مخکې د دواړو طرفینو ته به نه ګوري چې دا څوک دي، بلکې د الله په نیابت به ګواهي وکړي او په انصاف سره به ګواهي وکړي.
نو بیا دا معامله ته ګوره چې داسې په اسانه طریقه باندې حل شي. نو دا دوه کسان په تنازعاتو کې ډېر اهم کسان، یو فیصله کوونکی او دویم بیان کننده شهید او گواه. دی دواړه چې د الله دپاره فیصله او ګواهي وکړي او په انصاف سره یې وکړي، بس بیا معامله ډېره په اسانه طریقه حل کېږي. یا ایها الذین آمنوا او مؤمنانو کونو قوامینا شیطاسو قوامینا فیصل کون کی بالقسط پا انصاف سرا شہداء للہ شہداء تاسو گواہان جوڑ شئی للہ دے خدای دے پارا چی فیصل کوئی بالقسط پا انصاف او چی گواہی کوئی للہ دے خدای دے پارا کوئی. ولو علی انفسکم اگر چی دا فیصلو گواہی علی انفسکم پا مقابلہ دے گواہی پا مقابلہ دے نفسون استاسو کیوی کلوارے دا سوی دیتا جنجال دے یو مرگری سرا است پخبل بانے گواہیو کہ چی حقیقت دا سدا چی دا زیوائی مزا گواہی کو اس پا دی گواہی کہ ما دے پارا نقصان دا زب خپل ځان باندې گواہی کوم الله وایي که په ځان باندې گواہی کوي او ځان ته نقصان ورکا خو د خدای لپاره گواہی داسې نه چې چا سره د جنجال یو ته بیان کوي او شهادت او گواہی ورکوي هغه الټه پلټه الله وایي که گواہی نقصان د خپل ځان ته رسیږي لله د خدای لپاره گواہی کوي. او الوالدین یادا گواہی دا د والدینو د مور او پلار په خلاف باندې وي والاقربین یا د رشتہ دارانو په خلاف باندې وي. دو کسانو جګړه ده، یو د پلار ده یو پردی ده، اوس دې ګواهي دپاره راوستی نو ټیک ټیک ګواهي به کوې، دې ته به نه ګورې چې دا یو مې پلار ده، د پلار په خلاف دې چې ګواهي وي د خدای دپاره به یې کوې، څه شی به پکې بدلی را بدلی نه. ان یکن غنیا کدا یو جانب غنی او مالدار وي او فقیرا یا فقیر وي خف الله الله تعالی اولا بهما اولا ډیر بهتر د بهما د غنی او د مالدار نه. دو کسانو جګړه ده، یو مالدار ده او بل غریب دی گواہی تراوسته چې راشه دا د موږ معامله خو تا په سترګو لیدلې ورته گواہی وکړه. نو الله تعالی فرمایي ته به داسې نه کوې چې دا کم مالدار ده د په طرف باندې ته اوس گواہی وکړي هغه غریب ته نقصان ورکړي نه، ته د خدای دپاره گواہی کوه. دا گواہی د غریب په خلاف وي او که د مالدار په خلاف وي ته به د خدای دپاره گواہی. الله تعالی وایي ته چې گواہی کوې د ما په نیابت او په قائم مقامي باندې نو زه بهتر یم که دا غریب او مالدار بهتر الله بهتر. الله وایي چې زه بهتر یم نو د ما دپاره ټیک ټیک گواہی کوه. دا غمې مه کوه چې مالدار په خلاف یې کوم که د غریب په خلاف یې کوم، د مور او پلار په خلاف یې کوم او که د رشته دار په خلاف یې کوم، صحیح صحیح بیان کوه. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا فلا تتبعوا الهوى تاسو تابعداري دي خواهشات مکوي په دې وجه باندې ان تعدلوا چې تاسو بعدل او انصاف نو کړی شي. کله واره سړی دی خواهشات تابعداري وکړي، رشوتونه پکې واخلي واخلي واخلي، فیصله الټه پلټه وکړي یا گواہی الټه پلټه وکړي. الله تعالی فرمایي د خواهشاتو تابعداري مه کوه اسنه چې عادل درنه ګډوډ شي. وان تلو او که تاسو بیان او ژبه بدله کړله، تلو دې ته وایي یو سړی خبره کوي خو دې خبرې ته داسې موړ ورکړي، موږ وایي خبرې ته یې پیچ ورکړي، خبرې ته یې موړ ورکړي، خبره لږ شانته بدله کړي او هلته 1,00,000 روپۍ صرف وي، خبره لږ ګډوډه کړي. الله وایي دا ژبه به تاوی را تاوی نه، سیده ساده خبره ده. وان تلو کدوی ژبې ته پیچ ورکه او تعرضو یا یې د صحیح ګواهي نه اعراض وکړه، مکمل الټه خبره وکړله، فان الله بشک الله تعالی کان بما تعملون د په هغه اعمالو باندې چې کوئ تاسو خبیرا خبردار. الله وایي که تا ژبې ته موړ ورکړه 1,00,000 روپۍ ګټه دې وکړه او یا دې دا بیان مکمل الټه پلټه ټیک ده ګټه دې وکړله، خو لیکن الله تعالی په دې ټولو کارونو باندې خبر ده.
अल्लाह ने बजा संग खलासे दुनिया के गठ उकड़ा आखिरत के बस सके कब्र के बस सके अदल और इंसाफ दे रोश है बस दगा दो कसान यौ फैसला कौन और यौ गवाह जदा टिक टिक फैसलों की और टिक टिक गवाहियों की जानिबदारी उनकी तरफदारी उनकी तो बस दा वदरी सो मुश्किलात बा बड़े आसानी सर बड़े आसान तरीका बाने हल और फसाश अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला सय्यिदिना मुबारक व सल्लि व सल्लिम अलैहि अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना